بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمانه مخکې مسیح الله خان دعوت باچا محمد له ورکړی و. زمونږ ورور باچا محمد ښه په وضاحت سره خپلې خبرې وکړې. زه د خپلو مشرانو د جرګه ممبرانو د ډیپټي کمشنر صاحب د ډي پي او صاحب او زموږ چې څومره جرګه ممبران دي زه د دیو نهایت مشکور یم او الله تعالی دې دیو له اجر ورکړي چې دیو په دې ګوناګون مصروفیاتو کې زمونږ د ورورۍ د جوړولو لپاره وخت ایستلی دی. باچا محمد تفصیل بیان که ما ته د تفصیل بیانولو څه ضرورت نشته، خو زه به دا ووایم چې ورور نه پرېږدی کېږي. باچا محمد وضاحت وکړو او زمونږ په منځ کې چې دا کومه خفګان راغلی و نو زم په دې حیران یم لکه څنګه چې هغه وویل چې دا د کم وخت نه شروع ده او غلطي د چا ده. خو به هر حال په دې د الله نه لاک لاک شکر دی چې زمونږ په منځ کې که تاریخ شوی دی که جرګه شوې ده نو موږ ښه په ورورۍ باندې د یو بل عزت کړی دی. ناست یو پاس یو بل موږ ورونه یو جي په موږ هر قسم که زموږ کیس هم راځي کیسونه هم د دوه ورونو په خپل منځ کې راځي نو که په موږ هر قسم سخته راغل ده نو ازمیلي څوک نه ازمي او الحمدلله موږ په هره سخته کې د خپلو ورونو خواته ولاړ یو، زموږ خواته ودرېدلي دي. موږ په هغې باندې فخر کوو او کومه معامله چې زموږ په منځ کې وه او د دې جرګې ممبرانو او د دې مشرانو په محنت سره او د دیو په صداقت سره زه به دا ووایم چې هرې جرګې له چې په ایماندارۍ او په صداقت یو انسان ورشي نو هغه الله پاک پوره کوي. نو زه د دې خپلو جرګې مشرانو او د دې خپلو ضلعي مشرانو تحصیلدار صاحب او دې ټولو زه مشکور یم چې دیو نهایت په مخلصانه انداز کې زمونږ په منځ کې خبرې اترې کړي او زمونږ دا خبره نن الله پاک بیرته داسې پیونې واخیسته چې موږ رالو او یو ځای ورونه وو، ورونه یو او ورونه به یو انشاءالله. زمونږ په منځ کې که معمولي څه حساب کتاب راځي نو هغه به زمونږ په ورورۍ کې هېڅ قسم رکاوټ نه جوړېږي او زه په دې باندې د الله ډېر زیات مشکور یم او د دې خپلو مشرانو شکریه ادا کوم. والسلام.